ډیرو محترم مسلمانانو، نن د اسم اعظم سوپر پاور اسم اعظم د الله جل شانه د نوم د تخایم محترمو. تاسو به ډیر زیات وظایف کړي، ډیر د اسم اعظم وظایف هم کیدای شي چې تاسو کړي وي، لیکن نن چیرته کوم زه اسم اعظم خیم محترمو په هغې سره د انسان الله جل شانه هر رنګه مسلې ختموي او حاجتونه پې پوره کوي، ځکه دا د الله تعالی محبوب نومونه دي. او کوم څیز چې چاته محبوب وي که نه، نو محترمو هغه مخلوقاتو کې که تاسو نظر وکئ نو که یو معشوقه خپل معشوق ته هغه محبوب څیز ورکوي، نو محترمو د هغه قبلولی شي، خبره هم قبلولی شي، د هغه هر قسم شرط هم قبلی. لهذا نن د هغې محبوب الله، هغه رب العالمین الله محترمو ډیر محبت کوونکی الله، د هغه د نوم اسم اعظم د تخیمه چې په هغې سره رب هر څه ورکوي، هر ناممکنه مسله پې الله جل شانه ممکن کوي، هر حاجت پې الله جل شانه پوره کوي، هر بیماری او غم پې الله جل شانه لرې کوي. لهذا زما ډیرو محترم مسلمانانو، راځئ نن د دغې محبوب الله، د دغې خالق الله، هغه د محبوبیت هغه راز د تخیمه، هغه د خالقیت راز د تخیم محترمو. انشاءالله چې تاسو به ډیر زیات خوشحاله یې او تاسو به دعاګانې ماته کوئ او زه به هم تاسو ته دعاګانې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم او قابل قدر او عزتمندو مسلمانان رونو خویندو، انشاءالله تاسو به ښه، الله مو دغه رنګې خوشحاله ساته. څنګه چې اوس زما غږ اورئ محترمو، او الله تعالی مو د زړه ټول مرادونه پوره کا، تمام حاجتونه د الله جل شانه ستاسو پوره کړي. محترمو موږ تاسو ته ډیرو دعاګانې کوو، یقین په الله کوئ، الله جل شانه په سر باندې حاضر دی چې هر مونځ کې درته دعا کوم، که هر نه کي نو دویم دریم مونځ کې چې کله هم رایاد شي خپلو محترمو کتونکو اورېدونکو ته دعاګانې کوم، خاص د الله جل شانه د رضا دپاره، او د جمعې په ورځ هم ورته کوم. محترمو نن چې کومه وظیفه ده زموږ د اسم اعظم ده، اسم اعظم دې ته ویل کېږي محترم مسلمانانو چې هغه د الله جل شانه نوم وي، او بعضې علماو ډیر زیات اسم اعظم ذکر کړي چې دا اسم اعظم دی، دا دی. لهذا دا ته هغه بهترین اسم اعظم خیم محترمو چې په هغې سره الله جل شانه ذات په رحمت کې راځي، په محبت عشق کې راځي. څنګه چې موږ د دنیا خلکو سره محبت کوو، عشق کوو، بیا په ځان باندې نه پوهېږو محترمو، لیکن دا رب العالمین دی د هغه محترم حاجتونه پوره کوي د انسان، او د انسان مسلې ختموي. لهذا د هغې محبوب الله چې هغه ډیر زیات محبت ما او تاسو سره کوي، راځئ د هغې محبوب الله جل شانه نومونه تخیمه اسم اعظم په دې طریقې سره یو کوئ، انشاءالله الله تعالی مو حاجت پوره کړي. اسم اعظم خو ډېرې دي محترمو، خو چې کوم خاص دي هغه تاسو تخیمه. یو خو د الله جل شانه چې کوم ذاتي نوم دی محترم، الله الله الله، دا نوم چې تاسو د زړه نه وایئ، لکه څنګه چې زه درته په درد باندې ویم محترمو، دا تاسو شروع کوئ انشاءالله دې طریقې سره وایئ. ګورئ الله الله، یو کس چې دی کاڼي ته آواز کوي، کاڼی ورته آواز نه ورکوي، لیکن په خطا کې د الله جل شانه نوم د خولې نه وځي، الله ته وایي لبیک یا عبدي، یا زما بنده، ای زما محبوبه بنده، وایه څه وکمه ستا دپاره، څه وکم ای بنده. محترم الله جل شانه د هر لفظ په بدله کې الله جل شانه خپل بنده ته آواز ورکوي، یا زما عبده زه حاضر یم، ستا څه حاجت دی، ستا څه پریشاني ده، راشه ما سره د خپل پریشانی شیر کا، راشه د ما سره د خپل حاجت پیش کا، دا حاجت په دله زه پوره کمه، ځکه زه حاجت روا رب یم، زه مشکل کشا رب یم. د دنیا د خلکو نه اعراض وکړه، د دنیا محبتونو نه اعراض وکړه، د دنیا عشقونو نه اعراض وکړه، د دنیا ګناهونو نه اعراض وکړه، راشه ما سره محبت وکړه، راشه ما سره عشق وکړه، راشه زه به په دنیا او په آخرت کې تعالی تمام خوشحالۍ درکم، راشه په دنیا او په آخرت کې به تعالی تمام سکونت درکم. محترم مسلمانانو، نو الله جل شانه دا د نوم د ذاتي نوم دی، او دا هم اسم اعظم دی چې په دې طریقې سره ما تاسو د الله تعالی نه په دې نوم باندې خپل حاجت طلب کوو. یو دا شو محترم، یو دی
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. ډیر په محبت سره، ډیر په عاجزۍ سره، ډیر په انکسارۍ سره، ډیر د زړه په درد سره یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. ای مالک الله ته ژوندی یې، ستا قوت سیوا دی الله، زما د حاجت پوره کړي مالک الله. دویم دا شو محترمو. دریم چې دی محترمو نو ډیر علما وایي چې لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا چې د زړه نه څوک وایي محترمو، د زړه ته سکون میلاویږي، د زړه ته اطمینان میلاویږي، د زړه ته محبت د الله جل شانه راکوزیږي. د عرش مولا نه به دا سوچ کوئ چې د الله تعالی نور را روان دی زما زړه ته، د الله تعالی امداد را روان دی زما زړه ته، د الله جل شانه نصرت را روان دی زما حاجت دپاره، د الله جل شانه د سیټ نه شفا را روان ده زما بدن سیټ ته. محترمو دا نوم وایي او د الله جل شانه نه غواړئ. دا دریم شو محترم مسلمانانو. څلورم چې دی هغه هم ډیر زیات بهترین دی محترم، هغه دا دی الف لام میم الله لا اله الا هو، الف لام میم الله لا اله الا هو، الف لام میم الله لا اله الا هو. یو دا دی محترم څلورم. پنځم دا دی یا الله یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، یا الله یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام. محترم مسلمانانو یقین په الله وکړه چې په درد سره وی کنه د سترګو نه به د بې نیازه اوښکې روانې وي، د سترګو به نه بې شماره اوښکې روانې وي، زړه ته به د اطمینان سکون خوشحالي. محترمو الله جل شانه په خپل کلام کې فرمایي، الله جل شانه فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. زړونو ته سکون، اطمینان، خوشحالي، راحت، محبت دا د الله جل شانه په یاد کې دی. محترمو راځئ نن د الله جل شانه دغه صفتي نومونو باندې کوم چې ته ما وښودو دا شروع کوئ، او چې تاسو څونه تعداد سره ویلی شئ کم از کم 314 پیرې دا تمام په تمامه تاسو وایئ انشاء الله چې الله جل شانه مو سره حاجتونه پوره کړي. محترمو الله ظالم نه دی، نعوذ بالله. الله جل شانه فرمایي زما په غضب باندې زما رحمت وسیع دی، زما رحمت سیوا دی. محترم مسلمانانو نو چې ډیره په عاجزۍ سره انسان ډیر هم ګناهګار وي کنه، خپل رب ته نداګانې کوي، اوازونه کوي، خپل رب بلی. محترم مسلمانانو او سترګو نه اوښکې بهیږي د الله په محبت کې، د الله په عشق کې، د الله تعالی په رضا کې، د الله تعالی نه په غوښتلو کې. محترم الله جل شانه ته ډیره ورکړه ورکوي چې د انسان په وهم او ګمان کې هم دا خبرې نه راځي. محترم لهذا تاسو ماته دعاګانې کوئ، زه هم ګناهګار عاجزه بنده یم د الله جل شانه، او زه به تاسو ته کوم چې تاسو ډیر پاک خلک یې، ډیر معزز محترم یې ماته. محترم مسلمانانو ما تاسو سره ډیره محبت دی د الله د رضا دپاره. الله جل شانه هم د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کا. الله جل شانه هم د دنیا تمام مصیبتونه او تکلیفونه ختم کا. الله جل شانه د ستاسو دنیا او د آخرت تمام په تمام مشکلات ختم کړي. محترمو ان شاء الله تاسو ماته دعاګانې کوئ، زه به تاسو ته کوم. دا محبت دی الله جل شانه تر قیامته پورې جاري ساري وساتي. الله تعالی تاسو له ډېر عمر جن خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه درکړي. الله جل شانه مو د زړه مرادونه پوره کړه. محترم مسلمانانو دا د زړه دعاګانې دي، ګوره دا د ژبې دعاګانې نه دي، دا د زړه د تل نه د محبت د وجې نه راوتلې دعاګانې دي. الله جل شانه به ضرور قبلوي. جزاک الله خیرا، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.